ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کم انسان کور منځ کوي د عذر د وجې نه، بغیر د عذر نه، بغیر د عذر. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وي دا زړه مې غواړي که نه، دا کوم انسان چې په کور کې منځ کوي، دا زړه مې غواړي چې څه ملګري ولېږم او دوی ته ووایم چې لرګي راغونډ کړئ وچ او په دې کور ورله ورتاو کړئ، بیا ورته تیلې ووایئ، دا کور ورله وسېځئ چې بغیر د عذره کور منځ کوي. خو چې د عذر د وجې نه کور منځ کوي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه انسان چې په جومات کې منځ کوي او بل انسان کور منځ کوي، نو د جومات تا منځ چې دی دا 22 درجې بهتر دی د هغې منځ نه چې کوم په کور کې کېږي. یو روایت کې 25 درجې راغلي، بل روایت کې 20 درجې راغلي. دا بیا بنا د په اخلاص باندې چې د چا په منځ کې څومره توجه وي، د چا توجه زیاته وي نو هغه د 20 درجې، چا هغه لږه کم وي نو هغه 25 درجې. معنی دا ده چې کور د 20 پیرې مونځ وکړو او دکه مونځ د یو پیر په مسجد وکړو، دواړو ثواب برابر دی. 20 ورځې د کور مونځ وکړو، مثال په طور د ماسپښین مونځ دی که نه، 20 ورځې د کور وکړو او د یوې ورځې ماسپښین مونځ په مسجد کې وکړو، د یوې ورځې دا مونځ چې څومره ثواب لري دا د هغې 20 مونځونو نه زیات ثواب لري، دومره زیات ثواب لري. نو مونځ بغیر د عذره کور کول بیا جایز نه دی چې اذان دی واورېدو. ښه چې مسجد ته رالې که نه، مسجد ته رالې اذان وشو، د اذان جواب دی ورکو، په اذان پسې دعا وویله او دست تازه کو، رالې مسجد ته. چې مسجد ته رالې نو څه به کوې؟ هغې ګیټ سره به کښېنې. مصیبت دا دی که نه، دا مسله یاد وساتئ چې په امام پسې به کم خلک ودرېږي. مونږ دا مشران وایو تاسو په امام پسې ودرېږئ. ولې؟ دا امام انسان دی، دته په منځ کې څه کوتاهي راتلی شي، په منځ کې دته کوتاهي راتلی شي، عذر ورته راتلی شي. کو چېرته الله دې نه کړي د امام ته مشکل رالو او دی د مانځه نه واپس کېږي، نو چې شاته به ده پسې داسې کس ولاړي چې هغه په دې پوهېږي چې مخکې امامت ورکړي، چې هغه مخکې امامت ورکړي، په دې پوهېږي. دا نه چې امام ته دلته مشکل رالو، پوزه را ماته شوله یا حساب بند شو، هغه را روان شو، دی ته امام صاحب څه کوي چې په دې نه وي، چې په دې خو پوهېږي که نه چې امام صاحب د مشکل دی، اوس مانځه ته مخکې کېدل غواړي. د دې وجې نه په امام پسې هغه کسان دې ودرېږي چې هغه د امامت مستحق وي، پوه کسان، مشران کسان. دارنګې مخکنی صف دا څومره لوی ثواب لري، دا څومره لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه دې خلکو ته فتح ولګېده چې په دې بانک کې، په دې اذان کې او په دې لومبي ثواب سب کې څومره ثواب دی، خو دوی ته د دې ثواب پته لګېدلی وی که نه، او دوی ته بیا دا بغیر د خسنې نه میلاوېده، نو دوی به خلکو سره پې خسنه اچاو. دوی ته دا پته لګېدلی چې په بانک کې څومره ثواب دی، دوی ته دا پته لګېدلی وی چې په مخ کې سب کې څومره ثواب دی، نو دوی به بیا خلکو سره خسنې اچول، جګړې به یې پې کولې. که زما خسنې راوغوت زه به مخکې سب کې ودرېږم، خسنې به دوی اچول. بیا اوس ورته موږ وایو را مخکې جدی به شاته، ما مخکې خدای خبر چې د باندې څه وارخطایي تلواري ده د چرته. دا مسجد د خلکو د سمه تاڼه جوړېږي چې امام صاحب به کله سلام ګرځي چې وروستو سب کې ولاړم چې منډه کومه، ته به وایي دی چا په زور دلته تړلی دی، په زور دی چا راوستی دی. لکه چې نه راځي جمعه راځه، په تا پسې کمې پولیس درغلي وو چې دومره وارخطایي د مخکې صف نه یېرېږي. اکثر مونږ ګورو که نه، هلکه رامخکې شي که نه، رامخکې ځای به ورته پرېږدي، بل دی به ګیر چاپېره ګوري چې کو چاته بل سړی مخکې شو، زه ته وروستو پاتې شوم، دی به ګیر چاپېره ګوري. الله دې پوه که په دې مخکې سب کې ډېر ثواب دی، دا خو چې ته چا وې رامخکې شه موکه دې ومونتله، موکه دې ومونتله، مخکې صف ته راشه. ها مونږ د مشرانو ته په مخکې سب کې ځای ولې ورکو؟ مونږ وایو زم د ثواب حاجتمند یم، دیم د ثواب حاجتمند دی، خو زما نه زیات حقدار دی ځکه عمر یې رانه زیات دی. یعنی دا هغه یو قسمه عزت دی، سود دی چې دې زما نه زیات د دې ثواب مستحق دی، عمر یې رانه زیات دی. نو مخکې صف کې ګوره چې زه درته میلاوېږي نو شاته مه فاتح کېږه. ښه